موټروي د دغه شان تصور دی لري هغه موږ له جوړ کی بهشکه موږ به ټیکس ورکوو. زه په دیر او دا څو ریاستونه چې دي دا د پاکستان سره په شرایطو باندې تللي دي. زموږ امتحان دی نه موږ ځپلي یو موږ متفقه دا فیصله کوو چې اول به زموږ حکومت خپل زموږ مسلې حل کوي. په دوکان باندې دا د دغه شروعات دی. د ټینډر ته زموږ د دیر یو ملګري اپلای کړل او دا ټینډر هغه اخیستی دی. دې په ځای سیلابونه راځي ګاډي پکې ورځيږي دا بوله بالکل د سیند ښکته سخت او هغه څه تقریبا چې په زور باندې ختم کړو. راتلو لاره نشته لارې نشته ټول کډې منسټر هغه د جوړای نه وکړ. جی قدرمن کوتونکو دا هغه ځای دی چې کم شاید چې کم جی قدرمن کوتونکو دا وخت زه په کوم ځای کې ولاړم نو چونکې د چکدرې پل خو د سوات په سیند باندې جوړ دی او دا د هغې نه چې مخکې بیا راشي نو چکدره دلته شروع کېږي. دا تاسو وینئ مخکې دا بابي دیر چې کوم دی نو دا جوړ شوی دی او امکان دا دی چې د نیشنل هایویز اتارټي چې کوم اهلکاران دي یا کوم ذمہدار دي هغې په چکدره باندې یا په دې پل باندې یا په دې روډ باندې کوم ټیکس لګوي ټول پلازه لګوي نو شاید چې یا دلته ولګي یا په پل باندې ولګي. نو په دغه حواله باندې چې کوم د تحصیل ادینزي قومي جرګه ده او هغې کوم میټینګز خپل کړي دي یا د هغې کوم کنسرن دي یا د هغې کوم احساسات دي بیا د نورو مشرانو د تاجرانو او یا چې کوم ګورنمنټ کنټراکټرز دي یا نور خلک دي نو په د ټیکس په حواله باندې چې هغې کوم خبره کوي چې دا ملکن ډویژن چې کوم دا ټیکس فری زون دی کم از کم د 2023 پورې خو په دې حواله باندې چې کوم دی نو لکه خبره شوې ده چې دلته به چې کوم دی هېڅ قسمه ټیکس دا به نه لګي. نو هغې چې کوم میټینګ کړی دی د هغې چې کوم احساسات دي خواهشات دي هغې په دغه حواله باندې د نیشنل هایویز اتارټي چې کوم متعلقه د دې د مواصلاتو وفاقي وزیر دی او یا نور ذمہدار دي د هغې په حواله باندې هغې څه خبرې کړي دي په هغه خپل میټینګز کې نو هغه مونږ اورو چې یاره هغې مشران چې کوم دي د تحصیل ادینزي د قومي جرګې او تاجرانو او دغه هغې څه وایي. رواج داسې دی چې یو قانون داسې دی چې په یو ځای کې روډ دی جوړ کړي نو د هغې نه بعد ټیکس ورکوي. لنډ مثال یې دغه د موټروی دی چې هر سړی په خوشحالۍ باندې ورکوي خو دلته کې دې زموږ سره الټه کار کوي. د چکدرې او د تیورګرې 45 کیلومتر لار ده دې پې ماته ټیکس لګوي. کله کله داسې هم شوي دي چې تیورګرې او د چکدرې او د تالاش په منځ کې خلک 2 شپې کړي دي. د یو پل نشي جوړولی. دې ماته مطلب دی چې د ټیکس خبره کوي. بل پکې زه یو تجویز ورکړم چې زموږ منسټر چې دی کمیونیکیشن منسټر هغه د جوړای نه پکار چې هغه نن ناست وي د جاوید اقبال صاحب او د مشرانو څو ورځې مخکې تېرې وو د ایم پی ای هغه نه به د هغه خبره ډېر زور واخلي. بله دا چې چیرمین صاحب ته خواست کوو چې دا لویه جرګه چې کومه د دیر ده د اپر دیر د هغه پکې شامل کړي. دا یوازې د چکدرې مسله نه ده چې مونږ راځو باجوړ دی پکې چترال دی پکې چې د ایشو لږه غټه شي او ټول به په دې لاره باندې تېرېږي. دا ګیټ وې د ملاکنډ ډیویژن ټیکس خلک هله ورکوي چې هغه ته سهولت ملوي. نو موږ هم واقع دی چې ځای په ځای کورونه دي او راتلو لاره نشته لارې نشته ټول کډې دي. نو که موږ دا سهولت راکړو کېدای شي چې موږ په خوشحالۍ باندې ټیکس نو په دې وخت کې په دې علاقه باندې کوم سیلابونه راغلي دي طالبانو دا دور راغلی دی نو دا علاقه به زه وایم چې دا دې سره نور هم مراد ورکړي او دوی ته ټیکس او دا ورته نور هم په دې کې ورسره ګلزاري وکړي. نو که موږ د دې جوګه شو نو بیا به انشاءالله موږ په خپله حکومت پاکستان حصې او موږ به ټیکس ورکوو. دا یو خبره موږ په هېڅ قانون او هېڅ چاته نه منو. که موږ له د موټروی په شانتې روډ جوړ کړي نو ټیک ته موږ ټیکس ورکوو. ټول پلازې ټول موږ ورکوو خو نه موږ په دې روډ باندې چې کوم د ان ایچ ای روډ دی د پی کیچ ای روډ دی دې ټیکس ورکولو ته نه موږ جوړو نه جوړیو او نه به جوړیو دې ته په دې باندې به ټول په شریک راوځو. څنګه دې نه مخکې مې یو پیره په دې پټخېل روډ باندې ټول پلازې څه کیسه شروع شوې وه چې ګڼ قام راپاڅېد او چت شو نو هغه اوس هم ما خلک بورجي مورجي یو ځای بل ځای پراته دي. نو چې کو چېرته دوی په دې روډ باندې موږ ته ټول پلازه لګوله ټول به راپاڅو او ورځو به دا بالکل د سیند ښکته سخت وو چې د دې ځګینه والا تر د تیمرګري پورې د باجوړه پورې چې کوم دی دا ټول روډ تباه او برباد دی. په دې کې کډې دي ځای په ځای سیلابونه راځي ګاډي پکې ورځيږي. بجای د دې چې دوی موږ دا روډ بالکل په بهترین حالاتو کې جوړ کړی وی نو الټه چې کوم دی دوی موږ ټول پلازې په شکل کې ټیکسونو په شکل کې او دا په اصل کې یو آغاز دی
د دې سره سره به چې کوم دی دا یو شروعات دی بیا به دوی په هر مد کې په کورونو باندې څنګه چې په نورو علاقو په پېښور او په اسلام آباد کې ټکسون دي دا هغې طرف ته یو سټیپ دی او اقدام دی بس که موږ راپاڅېدو موږ د مشران په اتفاق او په اتحاد سره ودرېدو نو زموږ په شا باندې به باجوړ دیر او چې کوم دی تیمرګر دا به بیا ودرېږي خو که پرس که موږ کمزوري او تساهل کوو نو هغه خلک به چې کوم دی هغوی ته بیا لاره نه میلاوېږي نو زه قوم به بیا موږ د دې موجوده سیټ خلاف به هم پاسو او کوم چې وزیر مواصلات دی د هغې خلاف به هم پاسو او موږ دا سټرګل تر هغه وخته پورې جاري ساتو او که په دې نه کېږي نو انشاءالله موږ ټول به په شیر کې دا ټول پلازه بیا رالو د لاندې سیند ته به اچو دا یو سټیپ دی د دې ځای دپاره زموږ د ملاکنډ ډویژن کې د ټیکس د نفاذ لپاره موږ په هیڅ حالت دا نه منو د هغې وجه دا ده چې دن د دوی په انیچای کې دغه وکړي سبا په کورونو باندې وکړي بله ورځ په دوکانونو کې وکړي یا د ټیمې په شکل کې یا په بل شکل کې یا د انیچای په شکل کې یا د بل په شکل کې یا د هول ټیکس په شکل کې یا په دوکان باندې دا د دې هغه شروعات دی مونږ نه د 2023 ټیکسونه منو نه د پاکستان د قومي اسمبلی قراردادونه منو ځکه چې زموږ د مشران سره کم لیکل شوي دي زموږ ملاکنډ ډویژن چې کومه دی نو دا په مینارټي کې دی په اسمبلی کې دوی داسې نشي کولی چې هلته د غونډې اسمبلی قانون بدل کړي نو لکه زموږ سره چې کومه لیکل شوي دي زموږ د مشرانو سره نو موږ به انشاءالله په هغې ولاړ یو موږ به 2023 کې هم د اجټیشن او تر څو پورې چې 2070 نه راغلی نو انشاءالله موږ به د دوی مخه په هر لیول چې موږ نیسو موږ نه د انیچیټکس منو نه د پی ایچ ای منو نه به دلته په کور او په دوکان باندې منو انشاءالله زموږ د عاد دی لکه دلته زموږ د علاقه کې مخکې زه د وکیل صاحب سلطان اختیار صاحب ته یا دهانه کوم په دې ضلع باندې ډاکټر محمد یعقوب خان صاحب هغه ناظم صاحب او هغه ټیکس دلته اراده کړې وه د 5 روپو ټیکس نو موږ زموږ مشرانو هغه نه ومنلي نو دا خو ټول پلازه را موږ دې ته بالکل تیار نه یو څنګه چې زموږ مشرانو په ګوړهګډ باندې رشه موضوع بجلي چې موضوع ولاړوله موږ ستنې راچولې وې همدغه شان د مزاحمت په دې مسله کې کوو څنګه چې سوی ګیس دلته زموږ په دې علاقه وختو زموږ چکدرې ته محرومه کړې وه نو زموږ د مشرانو د ملګرو د چکدرې په هغې مزاحمت کړو او پیپونه مات کړو همدغه شان به زموږ د دې ټول پلازې سره دغه اراده زموږ د دې علاقې زیاتر دارومدار د بهر ملک په پیسو دی د دې کور کې خلک په بهر ملکونه دی دا مختلف شکلونو کې دا غونه ټیکسونه کټ کېږي په ټرانزیکشنو کې دا علاقه په دې باندې زلزله راغلې وه دا هغې ټایم کې دې کورونو له سر ریلیف نه ورکړی شوی دلته زموږ لوکل دنیا مسلې دي موږ د حکومت هغه مسلې ختمې کړي موږ د چکدرې هسپتال چې زموږ دی نو په هغې کې اوسه پورې باترومونه چې دي نو هغه بند دي هغه معمولي مسلې نشي حل کولی او په موږ باندې حکومت خپلې خبرې لاګو کوي خپلې هغه کوم چې حکومت ته ریلیف دی هغه لاګو کوي او زموږ کومې مسلې دي هغه یې شاته کړي دي نو اول به زموږ حکومت خپل زموږ مسلې حل کوي بیا به موږ له حکومت چې دی د حکومت خبرې منو او د هغوی سره وکړي نو هېڅ قسمه ټیکس به انشاءالله نه لګي د تحصیلي دینځای عوامو سره به موږ سم په سم ولاړ یو ټول پلازه به دا چېرته به انشاءالله تعالی په چکدره نه لګي ډېره چې دلته زموږ د ملکنډ ډویژن یو خصوصي حیثیت دی چې کله موږ د پاکستان سره شامل شوي یو نو د ملکنډ ډویژن په هغې وخت کې خپل یو خصوصي حیثیت و چې په نورو صوبه کې یا په پاکستان کې وخت هم قانون پاس شو نو ملکنډ ډویژن ته چې به سپیشل نوټیفیکیشن به د هغې لپاره کېدو چې کله 18 ترمیم راغی او دا کم ډسټرکټ ایجنسیانې وې دا مرج شولې نو په هغې کې زموږ د ملکنډ ډویژن هم هغه حیثیت ورسره تقریبا چې ختم شوی که ستاسو خیال نو دې نه مخکې چې کله د ټیکس او د ټول پلازو د دې خبرې شوې نو دلته ټول پولیټیکل پارټیز آل پارټیز کانفرنس کړې وي او هغه څیزې تقریبا چې په زور باندې ختم کړی حکومت خپلې خبرې واپس اخیستې وي اوس زه دا یم چې دلته چې کومه ټول پلازه جوړېږي په چکدره کې ټینډر یې شوی دی نو یو طرف ته حکومت لګي موټروی جوړوي دا هغه رباطه پورې جوړوي که فرض کا لکه دی یم چې دا خصوصي طور باندې د ادینزو د خلکو د تنګولو لپاره دا ټول پلازه جوړوي چې ته موټروی جوړوي نو بیا ټول پلازې دلته کې په چکدرې کې څه ضرورت دی نو دا شی که فرض که کول غواړي او دلته کې خلک د تکلیف نه لري کول غواړي دا جرګه نو د دې بھرپور مزاحمت د دې خبرې پکار دی زمانه ټاکل نوم دی د عوامي نیشنل پارټۍ ورکر یم او د کنټراکټر اسوسییشن د ملکنډ ډویژن جنرال سیکرټري یم دا کومه ټول پلازه چې حکومت لګیا دی دلته اسټابلیش کړي
نو استاد خیال دا 2002 دا ټینډر راځي د تاسو کې اپلای نه کوي اوس د ټینډر ته زموږ د دیر یو ملګری اپلای کړل دا ټینډر هغه ستېره نو زه په اول دا هغه ته وایم چې دا تاسو زیاتې کړل چې دا د دیر یو دا ټول پلازې دا هغه ستېره مونږ په هیڅ صورت باندې دا نه مونږ دا غي وجه دا ده چې مونږ ټیکس فری حکومت یو طرف ته وګورئ چې کله 25 امندمنت کېدو مرجر چې کله د پاټا کېدو نو زموږ پاټا او دغه پاټا چې کوم و دا د مرجر کېدو د 23 پورې دا مونږ ټیکس فری هر قسم ټیکس مونږ فری د دې نه علاوه زموږ د ریاست سواد او د دیر چې کوم حیثیت ته نو مونږ د 1947 پاکستانیان نه یو نه مونږ په 1947 کې پاکستان منلې مونږ روستا پاکستان منلې پاک یو شردار چې مونږ سل کاله ټیکس فری جمعیت علماء اسلام مونږ تری او جرګه جوړه شو د مفتی محمود صاحب سره زموږ ملاقات شو نو هغه ته زه د میډیا په واسطه ته چې مفتی صاحب مونږه ستانه روډ اسد محمود صاحب مونږ ستانه روډ وکړو مونږ سره ټول پلازا نه وکړو مهرباني وکړه ټول پلازا چې کومه ده داستا انډر راځي دا چې زرته زره د نوټیفیکیشن ورکړو دا ختم کړي نو مونږ دا وایو چې دا ډېر غلط ناوړه حرکت ته هر چا چې کړي هر څوک چې ودی کې نوالي دا دې ختم کړي شي زرته په ملکن ډیویژن کې ټیکس چې دی دا ټیکس نشته دا ټیکس فری زون دی دا 2023 پورې عارضي او مستقل چې کوم دی نو موږ لا دا نه کړی 2023 کې موږ نو کړو په 2023 پورې خو فیصله شوې ده چې 2023 پورې به ټیکس نه او دا د دنیا واحده منصوبه ده چې منصوبه را نشته او ټیکس ته وصولیږي نو سرکار دې موږ په دې خبره پوهېږي چې آیا زموږ دا ټیکس چې دی چې موږ روپۍ جمع کړو دیو کې سړک جوړوي یا خو دا خبره ده نو که دیو زموږ په پیسو جمع کولو سړک جوړوي او سرکار دې ته را رسېدلی نو بیا دا مشران دا کار کولی شي بیا به سرکار اعلان وکړي چې موږ حکومت هم نه یو زموږ په دین کې کار هم نشته موږ د دې نه وروسته شو دلته حکومت نومې څه شی نشته بیا به دا مشران ټول کېني مشران به جرګه وکړي پیسې به راټولې کړي ځان له موږ سړک جوړو په دې زور کې پیچ ورکوو دا ښه کوو رسو کوو اوس دې حالاتو کې بالکل موږ د دې بالکل مخالفت نه علاوه دا بالکل ظلم ناروا دی او د ظلم ناروا ته موږ جوړ نه یو زه په دیر او دا څو ریاستونه چې دي دا د پاکستان سره په شرایطو باندې تللي دي هغه شرایط زموږ موجود دي موږ د هلیکاپټر نه چې د نواب صاحب سره کوم کاغذونه راغورځولي موږ چې د ټیکس لپاره جنګ شروع کړو او موږ د اے پی سی وکړه تاسو ټول پای کې موجود وئ او بیا حسابدار پریس کانفرنس وکړو په پریس کانفرنس کې وایي چې د دیر د خلکو د عوامي نېشنل پارټۍ په زور باندې چې کوم دی نو دا ټیکس ختم شو هغې کې زموږ سره د 23 پورې معاهده ده نو موږ بالکل د دې غم کوو مخالفت یې کوو غندنه کوو او دا تپوس کوو چې د دنیا کې دا کومه منصوبه ده چې دا هغه مکمل کړې نه ده او ته د هغې ټیکس او یا د یا ټول بازي جوړې د هغې لکه پارک نشته او ته د پارک په دروازه کې د پارک ټیکټ کې دا چرته شوې ده دا موږ بالکل نه منو دا غیر آئیني ده غیر قانوني ده او د ټولو نه غټه خبره ده چې د 2023 پورې دې وطن کې په دې ډیویژن کې د ټیکس هیڅ تصور نشته او دا چې څوک هم راځي په دې باندې څنګه چې مشران وویل په دې باندې موږ خپله خبره کوو او دې ته ختم تیار نه یو تحصیل دینزي دا قومي جرګه او ورسره چې کومه دی نو زمونږ د ټریډرز اسوسییشن د دیر دی د ریجن دی او ورسره نور چې څومره تنظیمونه دي ټول په دې موقع باندې په احتجاج په تور باندې د پریس کلب ته راغلي دي چې حکومت او ادارو بغیر د دې خلکو سره د مشاورت نه په دې خلکو باندې د ټیکس یو سلسله جوړه کړې ده او په هغې کې دغه چې کومه ده د څه شی ټول پلازا د دې ټنډر هم شوی دی او هغه جوړه دا زموږ ټول مشران او دا جرګه دا راغلې متفقه ده دا فیصله ده چې چونکې دا وروسته علاقه ده او دا ویلی شو
چې قانوني تور حکومت ته دا اجازه هم نشته دی ځکه چې دا کله دیو روډ مونږ ته جوړ کړي مکملي کړي نو هلته به بیا د ټیکس ته لګولو اجازه کنه بیا ورته د اجازه بالکل نشته نو موږ متفقه دا فیصله کوو چې حکومت دا خپل کار غیر قانوني کار چې قانوني کې هیڅ حیثیت یا د واپس والی شرشدت نه جوړي کنه دې علاقه کې د مشرانو دا فیصله کړې ده چې د دې خلاف به موږ سخترین احتجاج کوو او دا فیصله د حکومت د ټیکس د ادایګۍ دا قطعا موږ نه منو او زموږ سره چې کوم د مشرانو سره کوم معاهدات شوي دي د هغې کاپي زموږ سره پراته دي په 1969 کې دا ټیکس فری زون دی ټیکس فری علاقه ده او زموږ ډاکټر صاحب خبره وکړه په دې خبره خبر یو چې زموږ د ټیکدارانو وروڼه دا ټیکس اخیستی کېږي د سټوډنټس نه چې کوم دی نو هم د دې ټیکس ته اخیستو شروع شوې ده او بله دا ده چې زموږ کوم امپلایز دي د هغو د تنخواګانو نه هم ټیکس کټ کېږي موږ د دې شدید ترین مذمت کوو زه دا وایم چې یاره که موږ په اسانه باندې نن مثال په طور باندې د پی ټي آی حکومت دی او دی وایي چې یاره زما حکومت خرابېږي او دی ورته مرۍ وغځوي نو به د قوم سره به موږ زیاتی کوو سبا لکه د پیپلز پارټۍ حکومت دي او زه پستې پستې او نرمې وایم نو دا به زه د قوم سره غداري کوم که بله ورځ بیا د جماعت اسلامي او یا د ایم پي او د بل ملګري او د بل ملګري دا شی به نه کوو موږ یو قوم یو او زموږ قوت به هلی چې موږ یو موټی یو په دې کې پارټي نشته په دې کې څه سیاسي دغه نشته چې ګنې یاره په ما باندې به دا ټیکس لګي او په سلطنت یار صاحب او په سرتاج خان او په عمران ټاکور او په نجیب شهزاد بګیر نه لري او دا خبره د میډیا په تور باندې موږ کوو چې زموږ امتحان دی نه موږ ځپلي یو د دهشتګردۍ په مد کې زموږ سره څه ونه شو کډې را په سر شوې دا وطن موږ پرېښودو تور سرې مو د بسرونو سرتورې شوې موږ دا ټول هر څه د دې حکومت لپاره د خپل عزت لپاره د خپل دغه لپاره ومنل موږ د هغه کرښې نه ناوتي نه یو موږ دې په دې نه مجبوره کوي چې موږ سبا له چغه وو چې موږ باغیان یو اول خو دې وګورئ موږ له سهولت سره کوي د هغې مطابق دې زموږ سره د ټیکس معامله کوي موږ نه د افغانستان نه راغلي یو نه د هندوستان نه راغلي یو د دې ملک شهریان یو او د دې ملک دپاره جګړه که کړې ده نو د ټول ناول پکې د تېر خاوره وه د کشمیر دپاره هلته هدیرې وسوم دي او دا موږ ډېر په فخر سره وایو زموږ امتحان دی ناري هغه که دا حکومت دی که ورپسې نګران حکومت دی او که بیا ورپسې منتخب حکومت راځي د والي سوات سره د معاهدې په تحت چې کومه خبره شوې ده د هغې وروستو بیا بټو صاحب په 1973-74 کې چې په تیر کې کومه جګړه د رایټ کې شروع شوې وه د هغه جګړې دپاره چې هغه کوم راغلی و دیر ته په هغې کې ورسره دا خبرې بیا هم د دې اعاده شوې ده دا ستر روډونه چې دي دا زموږ په پروینشل هایوې نه جوړ شوي دي دا زموږ دیر روډ چې کوم دی ډسټرکټ سی این ډبلیو جوړ شوی دی د البرټخیل روډ د سی این ډبلیو جوړ شوی دی دا موټروی موږ جوړ کړي اوس موږ دیر ته که موټروی جوړو که سوات ته جوړو نو دا پروینشل هایوې جوړوي لکه پی کې چې ورته وایي پروینشل هایوې اتھارټي جوړوي اوس دا کار د ان ایچ اے او هغه موږ کوو صوبه اوس که موږ له کرنشین راځو دلته کې او موږ دلته کې 80 کیلومتر باندې موږ 170 روپۍ ورکوو خلک یې ښه په خوشحالۍ ورکوي هېڅوک داسې نه کوي چې به یې نه ورکوو خو هغې موږ یو ماډل سړک جوړ کړی دی خو ښکلی موږ په 40-45 منټ کې موږ راړه شو اوس که موږ ته چې سهولت راکړي نو موږ بلکل ټیکس ورکوو خو که موږ ته سهولت نه دی میلاو شوی که موږ ته سهولت نه دی میلاو شوی نو موږ ولې مخکې به ټیکس ورکوو په زموږ پیسو باندې بیا به موږ وروستو چې کوم دی نو ان ایچ اے سړک جوړوي د ان ایچ اے چې کوم سټینډرډ دی دا دی چې د سنټرل نه به 110 فوټ یو سایډ ته 110 فوټ بل سایډ ته دا به موږ له روډ جوړوي چې پای کې به یو طرف نه څنګه چې موټروی ده دغه شان تصور دی ادې موږ له جوړ کړي بېشکه موږ بیا ټیکس ورکوو اوسه پورې چې هغوی نه دی جوړ کړی
نو داسې دکان نه دی چې یاره مخکې به موږ به له پیسې ورکړو وروسته موږ له سودا راکړي دی به مخکې موږ له شی جوړوي وروسته موږ ټیکس ورکړو کوم چې د عام قانون مطابق باقي ما چې کوم اسمبلی کې خبر شوم ما هلته کې یوناني مسلي قرارداد ټول اسمبلی پاس کړی هغې د هرې پارټۍ خلک وو پاکې د ټول اسمبلی متفقه قرارداد منظور شوی دی چې یاره دا صوبایي حکومت به مرکزي حکومت ته دغه لیږي قرارداد موږ د دې ملک کیسه یو اوس د څو پورې چې که دلته کې ټول پلازه څوک لګوي NHI والا بلکل چا نه تپوس نه کړی که دا یو ډپارټمنټ لګوي که دا یو ټیکهدار لګوي د هغې به بلکل فرزور موږ مذمت کوو بلکې ما DC ته بروز هم خبره کړې ده چې موږ به لرې کوو هم او هغې دا جرأت هم نشي کولی دلته کې ټول پلازه جوړه کړي یا د هغې باندې ټیکس وصول کړي